ډیر اعلی شیراز حسرت صاحب څنګه چې دای خبره وکړه چې د اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب کلام شونډه مې لمبه شو چې سوجام ته رسیدم. دا چې کوم موسیقارانو سندرغاړو ویل دي نو غي په د عبدالرحمن بابا کا سره ویل چې غلط دي. او اخلاقی معیار دار چې هغه یو وضاحتي ویډیو پیغام جاری کیو پاغي کې دا وایي چې دا کلام در صحابه د اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب دي. دا ډیره خبره ځکه چې هغه اوس نشته خدای یا کلام په خونناب کې چاپ ته او دا ثبوت په تورم پیش کېدی شي. بهرحال زه دینه پس بلنه ورکوم ارسلان ساوسی ته چې غیر شي خپل تاثیرات وړاندې کړي. ارسلان ساوسی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په اشتیاق سے څه خبرې وکم او څه شعرونه وایم خو د مشرانو په اجازت سره دغه یو څو دوه درې شعرونه وایم چې خدایا څه شو هغه ښکلي خلک، خدایا څه شو هغه ښکلي خلک، په ظاهره په باطن سپین سپیڅلي خلک، لکه زک چې د اوبو مخکې درومي، لکه زک چې د اوبو مخکې درومي، داسې درومي په جهان راغلي خلک، او هیڅ ګزران مې د دې خلکو سره نشي، هیڅ ګزران مې د دې خلکو سره نشي، جړوي مې هغه تللي خلک. دا یو کته ده چې ته په یوه او زه په بله لاره، ته په یوه او زه په بله لاره، هسې مې ټول عمر څارله لاره، زما او ستا لاره جدا جدا، زما او ستا لاره جدا جدا ده، ته زه په خپله او زه په خپله لاره. دا یو دوه شعرونه بس نور وایم چې پښتانه د مشرانو نه په بخښنې سره چې پښتانه مرده پرستی، پښتانه مرده پرستی د پښتو د باغ مالیاره، پښتانه مرده پرستی د پښتو د باغ مالیاره، تل د مړو مرثیې وای ارواحا ده کلمکاره. ډیره زیاته مننه. ډیره مننه. زه بلنه ورکوم فقیر تاج ملنګ صاحب ته چې غیر راشي خپل تاثیرات موږ او تاسو سره وړاندې کړي. فقیر تاج ملنګ صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو ملګرو، شاعرانو، علیم صاحب، انور صاحب، شباب صاحب، نور شاعران ملګري، السلام علیکم. اشتیاق صاحب خو ډېر د صفت قابل وو، موږ سره ملاقات شو او ملګرو پې خبرې وکړې. زه خو صرف یو دعا مې ورته لیکلې، دا به ورته ووایم ځکه چې زه ساده غوندې سړی یم. لویه خدایه خدای دې بې بها ده، خپل انسان سره بې کچه مینه ستا ده، که په خوښه دې څوک ځي او که څوک نه ځي، خو واده کړې د روزۍ ورسره تا ده، او مخالف تم د رحمت په نظر ګورې، مخالف تم د رحمت په نظر ګورې، غوره کړې وله تا ځکه دنیا ده، او لویه خدایه ستا دې صبر ته حیران یم، لویه خدایه ستا دې صبر ته حیران یم، د جواب د ورکولو ځای غوږما ده، او ډېره لمبه د دوزخ د خولې خوراک شي. د مغرورو خلکو دا لویه سزا ده، مسلمان لره جوړ کړی دا جنت دی، چې په جون باندې کړې خوښه ستا ده، او په کتاب ملنګ له دومره توفیق ورکړې چې بس دشي ترې راځي. دا یې دعا ده، دا دعا مې لیکلې ده چې الله دې خوشحالي د هغه جان درکړي تعالی، توفیق د لاس نیولو دې د لاس راکړي مالا، الله دې خوشحالي د هغه جان درکړي تعالی،
توفیق د ناز نیولو د سوال راکړي مالا جرګه درته ولاړې دي د اشتیاق رحمانه د قبر د عذاب نه ورته څه ورکړې امانه خپل فضل پاتې وکړې هم رحیم هم رحمان ډاله د دعاګانو مثال درکړو تعالی توفیق د لاس نیولو د سوال راکړو مالا الله دې خوشحاله دغه جان درکړي تعالی توفیق د لاس نیولو د سوال راکړو مالا محتاج د دعاګانو دې کوم رب سوالا رنبه مزل خدای پیټ ځوان شي ډالا پر بدل پیټو کړې خبر د پخاله طاقت د خوشاله او د زوال غتلا توفیق د لاس نیولو د سوال راکړو مالا الله دې خوشاله دا غجان درکړي تعالی توفیق د لاس نیولو د سوال راکړو مالا ډېر نیک سړی و خدای ډېر ښه پی خاندانه خدمت بیدار چاکلکو غریبو کخانه پخپلا وزکلکو وزی مرد میدانه برشی بدی کو من پاتکال درد تعالی برشی بدی کو من کل پکال درد تعالی توفیق د لاس نیولو د سوال راکړو مالا الله دې خوشحاله دا جان درکړي تعالی توفیق د لاس نیولو د سوال راکړي مالا د دین خبردار وي د پښتو ژبې څخه نه وي پخپلا مورنۍ ژبه د ځانه هم میینه وي په هر ډګر کې پاس وي د پښتو ژبې مضمونه وي دلري علاقو نه شاعران درځي تعالی توفیق د لاس نیولو د سوال راکړو مالا توفیق د لاس نیولو د سوال راکړو مالا الله دې خوشحالي دا جان درکړي تعالی توفیق د لاس نیولو د سوال راکړي مالا انور باندې خسته باندې ملګری در سره دی یو غم نو باندې یو ملګری دې کرا دی نو غواړم ماته تازه نو غواړم دې یو درځي هر یار درځي تعالی توفیق د لاس نیولو د سوال راکړو مالا توفیق د لاس نیولو د سوال راکړو مالا استاد نور عالم ودې ملګری در سره دی په هر من کې استاد دی علاقو باندې ښکاره دی موږ ټول شاګردان یو لکه نور باندې ښکاره دی عادل باندې ملګری ډېر هوښیار درځي تعالی توفیق د لاس نیولو د سوال راکړو مالا شباب به د ډاګې نه د علي سره روان وي زموږ د ټول مشر دي د کشر قدردان وي ګلاب دې تر د
در خیزه پی هر میدان وی دا خپلی خپلی خلق دی تحیای درزی تعالی توفیق دلات نیولو د سوال راکړو مالا الله د خوشحالي د هغه جان درکړي تعالی توفیق دلات نیولو د سوال راکړي مالا فقیر ملنګ د سوال کې د الله نه د جنت اصل الزرقان دي جنيك ملامت نصیبی کړه رب د رسول پر شفاعت بورا دې د محشر کې په حیات دې تعالی توفیق دلانی ولود د سوال راځي مالا الله دې خوشالي د هغه جان درکې تعالی توفیق دلانی ولود د سوال راځي مالا والسلام ډیر اعلی ملنګ صاحب د دې نه پس زه بلنه ورکوم عبدالوهاب صاحب ته هغوی هیډ ماسټر دی په سوګندي سکول کې چې هغه راشي او د ډاکټر صاحب پاک لمونږ او تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي عبدالوهاب صاحب بسم الله الرحمن الرحیم مونږ له حضور خبرې نه راځي خو څنګه چې ملګرو د اشتیاق صاحب د جذبې خبره وکړه نو هغې چې د صحاوت جذبه پکې ډېره وه چې کله زموږ سکول کې داسې مسله راغله د ماشومانو د کپړو مپړو یا د پیزار میزار ما ته ویې مشره وې دی له وې خپل طرف نه وې څه دغه وکړه او بیا ما نه وې پیسې وصولې که بل ما نه واخلوې نو سکول کې زموږ 10 کاله یو ځای پاتې شوي وو نو د هغه ملګرتیا چې دا موږ تر مرګه پورې دغه کو هېره نه کړو او د هغه کمی چې دا موږ محسوسوو تر اخره پورې او اوس د ملګرو ډي پي سي کېدو کې باندې لږ ورځو مخکې دغه شو پروموشن دپاره نو ګپ یې لګو خاندل به وي ملګرو ته به یې ما وي پروګرامونه یې زرو زرو کوي وی بیا ګوره زه هلته راتلی نه شم دغه نه وي ځان مې دا کوي سر په عبارت او حقیقت یا ګپ خو چې سر په عبارت مې پروموشن کېدو کې دی نو ګوره زه بیا دلته نه راتلی نه شم پروګرامونو له نو چې اوس هغې ته وګورو هغې ته وګورو نو مونږ واقع چې لکه هغه حقیقت وي خدای پاک دې هغه له جان ښایسته کړي خدای پاک دې هغې له خاندان له صبر ورکړي امین سلام ډیره مننه ډاکټر صاحب موږ سره په سټیج باندې ناست دی ګران محترم انور مالروال صاحب ته خواست چې هغوی راشي او خپل تاثرات او خیالات موږ او تاسو سره شریک کړي جناب انور مالروال صاحب ډیره مننه د دې بختورې غونډې صدر صاحب او د دې غونډې مشر مېلمه او زما ته مخامخ شاعرانو ادیبانو ملګرو او د اشتیاق الرحمن اشتیاق مینوالو ستړي مشي د هر څه نه مخکې خو سید عادل ته خوشحاله یم چې دی هم ما ډېر وخت پس ولیدو په هغه ادبي هلو ځلو کې او الله دې روان دغه شان ولري استقامت سره ملګرو اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب څنګه چې ملګرو خبرې وکړې ذاکر صاحب خبرې وکړې تصور صاحب وکړې پذیر صاحب وکړې نو هغه چې و نو هغه یو همجهت شخصیت و ملټي انګریزا کې چې ته ملټي ډایمنشنل وي نو هغه په یو هغه لکه دغه چې هغه بېقراري و څنګه چې ذاکر خبره وکړه نو هغه کې بېقراري و هغه په یو اړخ کې هغه نه زاید هغه په شخصیت کې دومره هغه زور او په هغې کې دومره سوو دومره علم پوهه او نور بلا ملګرو چې د هغې کوم ذکر وکړو نو هغه څیزونه هغه په یو شعر کې یا په هغه په یو په ټیچینګ کې یا په ډاکټرۍ کې هغه نه ځای د هغه بس خواره وارو نو د هغه په دې مرګ باندې د هغه په دې مړینه باندې ډېر زیات خفه یو یقین وکړه چې په هغه سار باندې چې مونږ کله
پاسېدو با فیسبوک وکتو او د هغې دغه د غم خبر خور شو. زه بالکل داسې حق دک شوم چې خدای پاکه ډاکټر صاحب خو روغ جوړ و، خپل پروګرامونه ښه ایکټیو و، دا څه وشو؟ خو دا دی چې بس مرګ حق دی، دغه یو لاره ده او موږ تاسو ټول به ځو. خو دا ځینې شخصیات او ځینې ملګري داسې وي چې د هغې په هغه تلین باندې انسان زړه ته ډېر زیات درد ورسي، ځکه چې ډاکټر صاحب اشتیاق چې و دا د کار سړی و، نو د خلکو ته ښېګڼې هم رسولې. څنګه چې نور ملګرو ذکر وکړو دغه شان زمونږ د کلي یو ډېر غریب ملګری دی، زمونږ شاعر هم دی بغزمین، هغه څه ناروغي ورته پېښه شوې وه او د سر راغلی و، په هغې باندې هغه د هغه لکه ښېګړه هم شوې وه. نو بیا هغه په د ریډیو نه چې پروګرام کوو نو د سره په کال باندې هغه ریډیو والا میلاو کړو، د سره خبرې وکړې. نو وایي چېرې دا خو بغزمین مانیروال دی او د شاعر هم دی. نو هغه ورته وایي چې ته راځې نو تا خو ما ته ځان نه دی ښودلی. بیا چې راشي نو ما سره به په خپله پېژنګلو کې هغه ما ته خبره کوله چې زه رالم، هغه سره میلاو شوم، ما ورته وایي چې زه خو بغزمین یم. نو بیا د هغې نه پس چې زه څو وارې راغلی یم، زما نه پیسې نه فیس اخیستی دی او نه یې زما نه دوایه پیسې اخیستې دي. نو دغه سړي کې ډېر زیات درد و، هغه ډېر حساس سنسیټیو سړی و او هغه په صحیح معنو کې تخلیق کار هم و. د هغه شاعري هغه د نن نه 25 کاله مخکې په د سلیم خان کې مشاعره وه او په لومبي ځل موږ هلته په هغه مشاعره کې ولیده او د دغه کړه وړه او د دغه باډي لینګویج او هغه دغه داسې و چې لکه موږ متاثره کړو، موږ یاره دې سړي کې خو ډېر څه شته دی. او حقیقت دا و چې هغه بیا وروستو هغه خبره ثابت هم شوه، هغه واضح هم شوه چې په هغه سړي کې لکه بیا موږ سره ډېر تعلق هم جوړ شو. مانیرای ته به تلو راتلو، ما سره شپې هم کړي دي په هلته په کلي کې، موږ هم دلته ډېر راغلي وو. د دې ځای دا نقشې دا داسې نه وي هغه وخت کې. نو خدا ده چې بیا کله د دې طب میدان ته رالو، مصروفیات زیات شو، نو ادبي هلو ځلو کې بیا ډېر نه راګډېدو. خدا و چې د دې ریډیو د لارې هغه به خپله دغه د طب په حواله به هم د خلکو خدمت کو او ورسره به د شعر او ادب سلسله هم جاری ساتله. زه خبرې مې په ذهن کې وي، خو د شیراز اسرت صاحب چې دا کوم غزل د ډاکټر صاحب ووی ته یقین وکړه زه د هغه سحر نه لا نه یم تر اوسه پورې، او هغه غزل هم داسې او بیا د چې کوم مناسب کمپوز ورکړی دی، کوم طرز او د په کوم درد سره ووي، نو حسرت صاحب ډېر داد او ډېر شاباش. ملګرو وخت لږ دی، عمر د جمعې مازدیګر دی، د جمعې مازدیګر دی. نورالامین صاحب به تفسیري خبرې کوي، زه به خپل څو زاړه شعرونه دي نو هغه به تاسو ته یو خبره تصور صاحب وکړه د دې پوهنې د کتاب د هایکو په حواله باندې چې د هغې ذکر وکړي. زه یو بل ذکر کول غواړم، لکه د دوی دا شکوه چې وه د ډاکټر صاحب، نو دا ځان ته یو دغه لري چې 600 شعرونه یا مصرې او هغه شکوه او هغه شکوه موږ ډېر ځله اورېدلې هم ده، په هغې کې چې څومره رواني ده او څومره خواږه دي پکې، څومره د جذبې هغه شدت دی پکې. نو زما په خیال چې هغه د دې نه مخکې موږ چېرته داسې نظم چې په دومره 600 شعرونه یا کمې زیاتې هغه موږ نه دي لوستي، نو زما په خیال چې دغه هم دغه یو سپیشلیټي ده په دغه نظم په حواله باندې. بل یو خبره کول غواړم چې سید عادل ته په خصوصي توګه باندې که د ډاکټر صاحب کوم شاعري وي، که نثر یې لیکلی وي، که د هغه شاعري وي یا نور څه څیزونه وي، نو په کار دا چې هغه ټول څیزونه رایوځای کول دا ډېره اهمه ډیوټي ده، ډېر ضروري کار دی. ځکه چې په کور کې داسې څوک ادبي دغه والني نو بیا لږه ستونزه پیدا کېږي. ډېر موږ داسې لیدلي اورېدلي دي چې هغه وروستو کوم ډایرۍ دغې هغه بیا لږې ګډې وډې شي دغه شي. نو په کار دا دی چې دغه د ډاکټر صاحب چې کومه شاعري ده، کوم د هغه نثري تخلیقات دي، نو په کار داري عادل ته موږ دغه ورکوو چې دغه څیزونه رایوځای کړي،
او د کلیاتو په شکل کې هغه چاپ شي نو دا به محفوظ شي. دا شعرونه دي چې خواږه ملګري رانوړې مرګیا، خواږه ملګري رانوړې مرګیا، درنه مې ډېرې د ګیلې مرګیا. خواږه ملګري رانوړې مرګیا، درنه مې ډېرې د ګیلې مرګیا. او دغه نسخه خو راته وښایه نن، دغه نسخه خو راته وښایه نن چې به په څه شي باندې مرې مرګیا. او پښتون وطن چې په ښایسته ښکارېږي، پښتون وطن چې په ښایسته ښکارېږي، هغه ځوانان خفه کوي مرګیا. او د ثوابۍ سپرلي دې ورېجول، د ثوابۍ سپرلي دې ورېجول، اوس به په کومه لاره ځې مرګیا. او چې د وطن ناوې ډولۍ ته کړي بس، چې د وطن ناوې ډولۍ ته کړي بس، انور له هله به راځې مرګیا. ډېره مننه، ډېره مننه.